ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن د رفع حاجات او د رفع مشکلات دپاره صلات حجر مونځ دی، چې دا مونځ د حجر علیه السلام په نوم باندې مشهور دی محترمو. او دا مونځ د هر رنګې مشکلات او د پریشانو دپاره دی، د هر قسم ناممکن حاجتونو دپاره دی، او د هر قسم دلی رازونو او دلی خواهشات او جایز محبتونو، محترمو قرضونو او دغه رنګې د هر قسم ټینشنونو غمونو دپاره انتهایی مفید او انتهایی بهترین مونځ دی، چې تاسو ته کوم غټ نه غټ مشکل وي هغه نه حل کیږي. د هغې د حل کېدو دپاره انشاءالله دا مونځ تاسو یو وارې وکئ، الله جل شانه به ستاسو سره هغه مشکلات ختم کي. اکثر بزرګانو دا ازموده ګڼلی دی او په دې باندې هغوی باقاعده خپل کارونه په الله جل شانه سم کړي دي محترمو. نو تاسو یې هم په دې طریقې سره وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښایمه انشاءالله چې الله جل شانه سره ستاسو حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم مسلمانانو او اوریدونکو کتونکو، زمونږ سره د الله تعالی د رضا دپاره محبت کوونکو رونو خویندو او هغه مسافرو چې بهر وطنونه کې ژوند تیروي، الله تعالی دې د هغوی ټولو حامی او ناصر مددګار شي. او څوک چې زمونږ ویډیو ګوري، کو نارینه دي او کو زنانه دي، الله تعالی د هغوی د زړه مرادونه پوره کړي. الله جل شانه دې د هغوی تمام حاجات پوره کړي. الله جل شانه دې د هغوی تمام پریشانۍ ختم کړي، او چې څه یې په زړه باندې وي الله جل شانه دې ورته ورکړي. محترمو، دا دعاګانې به الله تعالی ضرور قبلوي، او دا داسې دعاګانې دي چې دا د زړه دعا ده محترمو. روزانه هم د زړه د اخلاص موږ تاسو ته ختمونه د الله تعالی د رضا دپاره کوو، الله تعالی به ضرور قبلوي، زموږ یقین دی په خپل رب باندې محترمو. نن چې زموږ کومه ټاپک دی هغه صلات حجر برای رفع مشکلات، صلات حجر برای رفع مشکلات محترمو. دا دغه مونځ دی چې د مشکلاتو دپاره دی. نن هر دویم دریم مسلمان پریشانه دی، مشکلاتو کې دی، اکثر دا پریشانی اوږدیږي ورځ په ورځه نه ختمیږي. موږ ټول محتاج یو، موږ ټول ګناهګاران محترمو، لیکن موږ به د الله تعالی د در لمن نه پرېږدو، د الله تعالی باندې به ګمان نیک ساتو. نو انشاءالله د هغې نیک ګمان موافق به الله تعالی زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي. محترمو، ترکیب دا دی، د وظیفې ترتیب دا دی، په دې طریقه باندې به تاسو کوئ چې کله شپه نیمې ته ورسي، یعنی 10 بجې شي، 11 بجې شي یا 9 بجې شي محترمو، دغې 3 ګنټو کې یا تهجد وخت راشي، نو دغې وخت کې به دا مونځ تاسو کوئ. 2 رکعاتې نیت په وتړئ په دې طریقه چې 2 رکعاته نیت کوم، د 2 رکعاته مونځ کوم د قضای حاجت په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبی شریف فلور کړم. الله اکبر، الله اکبر دی محترم مسلمانانو. نو لومبی رکعت چې تا سبحانک اللهم ولا اله غیرک پوری بیا د الحمد شریف وي. الحمد نه پس به تاسو محترم مسلمانانو 10 پیرې قل یا ایها الکافرون صورت په لومبي رکعت کې ووایئ، په ګوتو به یې شمارئ. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الى آخره. دا صورت په 10 پیرې تاسو وایئ. صورت چې کله پوره کړو 10 پیرې، بیا به رکوع وکئ، سجده به وکئ، خو سجده به ډېر په درد سره کوئ محترمو، چې دا زړه ستاسو به داسې فړق وي او سترګو نه اوښکې هم روانې وي چې الله د دې نفلو سره زما د حاجت پوره کړي، او د ذهن د مکمل د دنیا د سوچونو نه مکمل صفا وي، الله تعالی په دربار کې 100% ستا حاضري وي، د دنیا هېڅ غم او سوچ ستا نه وي، صرف الله ته توجه وي. 2 رکعت چې کله تاسو پاتې سئ، د الحمد شریف مو وي، د هغې نه پس په 10 پیرې قل هو الله احد الله الصمد الى آخره 10 پیرې به دا صورت محترمو دا به تاسو په 2 رکعت کې ووایئ، بیا به رکوع وکئ، سجده به وکئ، دا نفل به ستاسو محترمو ختم شي. چې نفل دی ختم شو محترمو، بیا به 11 پیرې دغې مونځ نه پس 11 پیرې درود ابراهیمي وي. او چې کوم مونځ تا وکړو نو دغه مونځ په سجده کې به خپل سر کېږدئ محترم مسلمانانو، 11 پیرې درود شریف وي، بیا په سجده کې دغې نه پس سر کېږدئ او 10 پیرې به دا کلمه وي، سبحان الله والحمد لله
ولا اله الا الله والله اکبر. دا آسان دی ها. لس پیرې به دا په سجده کې وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صحیح شوه. دا چې د کله په سجده کې وي سجدې نه بیا پاسې بیا به لس پیرې درود ابراهیمي بیا ووي او بیا به د الله جل شانه نه د خپل حاجت دپاره دعا وغواړي او لس پیرې به ورسره دا کلمه وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وقنا عذاب النار. دا به انشاءالله تاسو لس پیرې ووایئ او بیا داسې دعا ځان له وکئ چې ستاسو د وجود په تاسو باندې ورفي، د وجود ویښته په تاسو باندې ودرېږي. داسې کلمې ووایئ، داسې د الله تعالی نه دعا وغواړئ او ما عاجز هم پکې یاد کړئ چې الله تعالی زموږ هم مسلې ختمې کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي. محترمو چې تاسو موږ ته دعاګانې کوئ موږ تاسو ته کوو، نو انشاءالله الله تعالی به ضرور قبلوي او انشاءالله دا وظیفه هو یعنې دا مونځ خو یو پیره دی محترمو، خو که چېرته خدا ناخواسته ستاسو په یو پیره کې حاجت پوره نه شو محترمو، نو مسلسل خیر دی د الله د رضا دپاره د خپل حاجت پوره کېدو دپاره یو هفتې پورې انشاءالله دا عمل جاري وساتئ. نو انشاءالله چې الله تعالی ورسره ستاسو دغه مشکلات، دغه پریشانۍ، دغه غمونه، ټینشنونه، تکلیفونه، بیمارۍ څرنګې حاجتونه وي محترمو یو هفتې کې به دننه الله جل شانه تاسو ته آثار د هغې ښکاره کړي. تاسو ته به د غیبو نه انشاءالله الله جل شانه ستاسو حاجتونه پوره کړي. او قرضونه وي دغه رنګې محترمو که دلي او جایز خواهشات وي نو انشاءالله چې الله تعالی یې پوره کړي. بعضې اوقاتو کې الله تعالی انسان ګوري نو تاسو به زړه نه خورئ، دا به نه وایي چې زمونږ وظیفې نه قبلیږي، ډېرې وظیفې مو کړې نه قبلیږي، بلکې ګمان به نیک ساتو چې انشاءالله الله تعالی به زما د ګناهونو د وجې نه قبلی، الله تعالی به زما د کمی بیشي د وجې نه قبلی، الله تعالی به زما د امتحاناتو په وجه نه قبلی، یا به الله تعالی زما مصلحت ته ګوري، دغه کار کې به زما خیر نه وي ځکه به نه قبلیږي. محترمو د هغې په بدل کې به الله تعالی بل نعمت درکوي، بله فایده برته حاصلیږي، بل مصیبت په دې دفع کیږي. لہذا چې څنګه تاسو ګمان په الله تعالی کوئ هغه رنګې الله جل شانه مو تاسو را فیصلې په مو تاسو را لیږي. چې موږ څنګه عمل کوو هغه رنګې د الله تعالی فیصلې راځي. نن الله جل شانه یقینا خفه دی محترمو، ځکه چې هغه اثر د الله تعالی د خفګان ښکاره کیږي. بارانونه نشته دی، مهنګایي ده محترمو، هر سیټ ته شر او فساد دی. دا اصل وجه دغه ده چې الله تعالی مو تاسو نه خفه دی. الله جل شانه دې زما او ستاسو نه راضي شي، الله تعالی زما او ستاسو مسلې ختمې کړي. محترمو دعاګانې کوئ، مو هم تر دعاګانې کوو. الله مو حامی و ناصر مددگار شه. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.